اقبال چې کله هغه شکوه کړې وه هغې خو بیا جواب هم کړی خو هسې د خلکو د هغه اندروني کیفیات او فیلنګز یې خلکو ته ښودلي وو چې د الله نه ګیله کړې وه چې رحمت ہے تیرے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر هغه خبره دا ده چې موږ بیچاره مسلمانان نه یو موږ د خولي مسلمانان روایتي مسلمانان موږ ټول معاملات دقسې روایت او عوام بلکې زما چې کوم خیال دی نو دا ګناه د خواصو شروع کړې ده خواص مطلب دا دی چې کوم موږ ته نیکان صالحان ښکاره کېږي دې ګناه لیډرشپ او د هغې قیادت هغه خلک کوي هغه دا دی چې زموږ په دې معاشره کې سود زیات شوی دی سود داسې عام دی یو خو زموږ شیخ محترم حضرت شیخ گوہر رحمان رحمت اللہ علیہ دا غیو کتاب دے حرمت سود پر عدالتی بیانات اور ان کے مدلل جوابات دا غیو کتاب دے دا غیو پا دے مقدمہ کی غیو خبر لکلے دا اگر دیر دا کمال خبر دا وی زمان بدقسمتی دا دا چی بداسی وطن کی اسیگو چی زمان طول وطنیان او طول قومیان او طول پاکستانیان پا دی گناہ کی اختیو چی آغا زمان طول نظام دا سود روان دے بس من طول معیشت دا سود دے اخو کو زما استا به اختیار نه داغه د لپاره به کوشش کوو چې حکومتي اصلاحات زمون بلا سبانی وشي والله دې توفیق مونږ ټول لراکي او کم چې زما استا په وس کې کوم خبره ده چې ما او تا په خپل اختیار باندې کم سودونه شروع کړی دازي داغه نه ځان وساتو زنیم چټول بارګینیان سود خاري دا نه یم او د سنیم چټول پراپرټي ډیلرز چې دي نو هغه سود خاري دا سم نه یم او یادا چې ټول مالدار خلک سود خاري ډېر نیکان صالحان پکې شته حیران بشیخ په ایمان به داسې غپ کار شي داسې خلک شته په دې مالدارو خلکو کې ډېر مال دولت الله ورکړي او خپل ټول مال د الله په دین باندې قرباني د شپې پاسيږي الله ته جاړي په دې مالدارو خلکو کې چې غټ خلک دی او دا غوي خد الله نه ریږي ټول نه یادو ما خو میجارټي او اکثریت تاسو ګوري بارګین کې سود روان دي کنه روان پراپرټي کې روان دي کنه روان مون خو دومره بدبختی کو زما خپل بده تیر روزه کې دو کسان درې کس راغلیو والله العظیم کنه چې ما کله داوی دا خبره واوردل زما د وخته په ما باندې نیغ ودرېدل دا غونې را باندې زیګ زیګ شو یعنی هغه کسان چې ما به تکتل مالدار دین سم سپایان دي سپایان او چې کله کې ناسونه داغي معامله چې وغه د سود وا مولانا صاحب دا مسله موږ له حل کول غواړي په دې کې ته جرګه وکا نو ما سوچو کو چې ستاسو دا حل دی چې ما خو ویل چې ستاسو ایمان د خلکو د باره بالکل دا یو نمونه ده چې ستاسو معاملات د سود دي د چا نه به سړی تمه کوي چې ستا د مال د سود نه دا پاک دی سود په باره کې دو درې حدیثونه وایم ځکه دا ټیم کم دی او زما سره یو څو خبرې ډېرې دا به کوم انشاءالله د خپله معاشره وپېژنو موږ چې موږ په کم ځای باندې ولاړ یو او دا موږ کم غلط فهمۍ شکار یو چې موږ وایو به زموږ کار ښه روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درهم و ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی د سود یو روپۍ خوري یو درهم د سود خوري سوچ کوو بیا خپل مال دا موږ څه کوو او دا چې دا سود خوري نو هو يعلم انه ربا دا په دې پوهیږي چې زما دا مال د سود دی دا سود اخلمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اشد عند الله من 36 زنیا د الله په نسبانه د شپږ دیر زله زنا کولونه غټه ګناه ده شپږ دیر زله سړی زنا وکي دا غي نه غټه ګناه ده سړی د سود یو روپۍ خوري ګوري سوچ کدي معاشري ته وګورئ نو د خپل مال ته وګورئ په دې مال باندې ستا حجونه نه کیږي په دې مال دی عمره نه کیږي د دې مال نه صدقې نه قبليږي د دې مال نه زکات نه قبليږي د مال چې بچو باندې خوري حرام په خوري لګ د خپل مال لګ جانچ پړتال کول پکار دي ز سود کوم او کنه زما سره صورت حال له یو روپۍ د سود خوري او نبی علیہ السلام فرمایي د الله په نسبت باندې 36 ځل ګناه وکي داغه نغټه ګناه ده د زنا څومره لوی ګناه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث ده د دویم حدیث واوري چې دا سود یو دو درې سلور قسم نه دي بلکې دا او یو نه قسمونه زیات دي الربا 70 بابا تسد او یو نه زیات قسمونه دي او په هر یو سود کې ګناه ده حرام دي نبی علیہ السلام فرمایي ایسروه د ټولو نه کوم ګناه ده عین کې الرجل امه چې سړی د خپل مور سره واده وکړي
دین بل غټ قباحت چرته نشي کېده یعنی په یو آسماني دین کې او په یو د دنیا په یو مسلک او مذهب کې د مور سره نکاح ته چا جایز او حلال دی ویلي مجوس بداسه کول د خپل میرې مور سره وعده کوو نو الله تعالی دغه پابندي راولېګله چې لا تنکحوا ما نکح اباؤکم چې تاسو بلارانو د کوم خود سره وعده کړی تاسو سره وعده مکوئ یو مجوسو کې د میرې مور سره وعده تصورو نور په دنیا کې په یو تاریخ کې مداسه نشته دی چې سړی د خپل مور سره واده وکړي دغه د سود د ټول نه کمه ګناه ده نو څومره په غلط فهمۍ کې موږ اخته یو څومره په غلط فهمۍ کې الله دې موافق وکړي زموږ د اکثرو خلکو مال دا په سود باندې دی د دې وی نټې نه پس بل نټه او د بل نه بل نټه د بل نه بل نټه زمانه د معاملې په باره کې چاته پوسو کو دغه شانې چې په دې پلاني باندې زما قرض دی او د دې خبره پکار ده د قرض چې ما پټ معلومات وکړل قرض چې اته لکه دی نو هغه مطالبه د 10 لکو کوله ولی د 12 لکه او د 11 لکه د په سود باندې جوړاو شوی دی و د ایمان داو لیکو دروغ ولي وایو بیا چې موږ مسلمانان یو موږ مؤمنان یو دا د بینکونو نظام ته ګوره دا زمنګ نجی سودونو ته ګوره دا په دې قرضونو کې د سودونو ته ګوره دا په دې نیټو کې او دا قسم سودونه آخر کې دا یو حدیث ویم ذکر ډېر تفصیل په یو موضوع باندې ګران دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عزتمندو دا خبره واوري په سودی معامله کې سلور قسمه خلکو د الله لعنت ته لعنت څه ته وایي د الله د رحمت نه لري والي ته ویل د الله رحم پتا باندې بنئ سلور قسمه خلک داسې دي چې باغی به د الله رب کریم د طرفه لعنت راوريږي کم دی لعن الله آکل الربا د الله لعنت په غچا باندې دی چې د سود مال خوري ځان لا دویم نمبر دی و موکله د الله لعنت په غچا باندې دی چې بل د سود پیسې ورګي بل باندې د سود خوراک کوي دریم نمبر دی وکاتبه د الله لعنت په غچا باندې دی چې د سود په معامله کې د چا د پاره لیکل منغوایو کنه علماء په کنونشنل کم بینکونه دي سودی بینکاری چې په کم بینک کې دا پاره کې نوکری کول ناجایز دي کدا سړی هر قسم نوکر دی پدې کې کدا منیجر دی او کاپنشنل منیجر دی او کدا کیشر دی او کدا بل دی او کی اکاونټنټ شم دی نو دا کاتب دا لیکل کې دا په کمپیوټر کې انټری کوي نو دا د حرام کار دی دینه بزان ساتي ځان له بل نوکری وګوري الله دې موږ ټول مسلمانانو له حلال روزګارونه ولورکی او سلورم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي و شاهدیه د سود په معامله کې چې کله یو سړی گواہی کوي د چا د پر بدم د الله لعنت دی مره تیر سبق دو تاریخ باندې اخره کلاس او سمرباغ کې زمونږ د قصه کلاس ختم شو باغی کې دا موضوع ما چړلې و ما به کې دا خبر وکړه چې ګوره په دې حکومت د طرف نه مختلف لونونه ملاويږي وزیر اعظم لون او وزیر اعلی لون قرضونه ورکړي نو کله خو لیکلي چې دا قرضی چې دي دا لونونه دا بغیر د سود د دي خو چې کله ته بیا ورشنو دا د سودی اکثر زریم چې ټول د سود دي دا سه د بانک او دارنګ د معیشت ماهر نه چې په هر څه د سود ټاپه لګو مداسي مفتی نه ما خو اکثریت چې ما کوم کتلې دي نو دا د سود معاملات دي په دې قرضونو کې نه دي ته خګوري نو پاغي کې بیا لیکلي ته چې کله پیسې راوالي د بانک نه نستانه بیا دوه ګرنټران غواړي نو دا ته وو چې دوه غزټډ کسان به تعالی دا ساين وکي چې هغه د 16 سکیل نه بري مطلب دا چې کته نور کې قسطونه بیا به دغه تنخانه کټ کیږي نو غیست تسخط لوکي په لون باندې یاد ساته دا کم سړی چې غزټډ دی او د ګارانټي وکړه د اصل کې د یو قسم گواهی وکړه ذمہواری وغسله دا دوه کسان چې د خو په خنه دا کار وکړو دا د الله په لعنت کې راګیر شو ال دې ملګری زمون خپل ملګری دی ولدا خو ما ته پته نو ما خو درې سره کسان له د ذمہواری اغستی دا غلط کار شوی ما ته پته نه ودا مې زوس توبو بس ولا شپه ګارانټي راواله ورته وای بس خپل ګارانټي ختمه به کیدل دې زون نزان خبره ولغواړي عزت مندو دا زمنګ د معاشره هغه غټ برایان دي چې موږ ته نخ کار کیږي دا برایان دي موږ وایي کې خیری بس اسلام په تیزی باندې خوريږي او موږ وایي بس مسلمانان زیاتیږي نه جن دې خبرو ته ګورو دې ته سوچ پکار دي موږ د خلی مسلمانانو د خلی اقبال چې کله هغه شکوه کړې و هغه خو بیا جواب هم کړو خاصه د خلکو د هغه اندرونی کیفیت او فیلینګز خلکو ته خود لیو چې الله نه ګیله کړي وا چې رحمت ہے تیرے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر هغه خبر ادا ده چې موږ بیچاره مسلمانان نه یو موږ د خلی مسلمانان روایتي مسلمانان موږ ټول معاملات د قصې روان دي